نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د امام مهدی د نوم متعلق مختلف اور قسمه روایاتو کې محمد تذکرہ شوی ده او د پلار د نوم متعلق هم په روایاتو کې د عبد الله نوم راغلی دی. د مور مبارکی چې امام مهدی علیه رضوان د مور نوم وسوي د بارکی حدیثو کې تذکرہ نشته، خو علامه برزنجی رحمت الله علیه په الاشاعه کې لیکلی دي چې د دې نوم به آمنه وي. ممکن ده چې چاته د کشف په ذریعہ یا د بل یعنی د کیسه کتاب تحقیق په ذریعہ دې ته معلوم شوی. د امام مهدی پیدایش په حجاز کې په مکه یا په مدینه کې کیږي او امداد علی رضی الله عنه نه په کتاب الفتن کې نعیم بن حماد نقل کړي. او د امام مهدی هجرت په د 13 کالو په عمر کې یمن ته کیږي او د دې اصلي مقام او اصلي ځای هغه به یمن وي. کعب احبار رحمت الله علیه روایت ده چې امام مهدی با د اصل په اعتبار سره د یمن وي او د نسب په اعتبار سره با دوی قریشی وي. سلمان فارسی رضی الله عنه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما په دې دوانو بچو کې با الله رب العالمین په آخري زمانه کې یو داسې کس پیدا کړي چې د په ذریعہ به الله رب العالمین په ټوله دنیا کې اسلام راولي. او بل روایت کې دی چې مهدی با هغه زما په سنتونو باندې او زما د سنتونو په قیام باندې با جنگ کوي او د دې مقابله کې ټوله دنیا وي. الله رب العالمین به دې له بری ورکړي. سلمان رضی الله عنه پوښتنه وکړه چې په دې دوانو کې د چا نه؟ هغې وویل چې د حسین رضی الله عنه او په نور